ما به اکثر په جنازو باندې ګلونه لیدل، خاطره نن مې د ګلونو جنازې ولیدې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کله چې په پېښور کې دا واقعه شوې ده، د هغې ورځې نه زه روزانه کوشش کوم چې دې باره کې څه ووایم، خو زما خولې له الفاظ نه راځي. دومره دردناکه واقعه شوې ده چې زه کله خبره شروع کړم نو زما سره الفاظ وفا نه کوي، زما خولې له هغه الفاظ نه راځي چې زه د دې باره کې ووایم. یقینا ډېره دردناکه واقعه شوې ده او دې ته وړه واقعه ویل د هغه شهیدانو سره ظلم دی کوم چې په دغې واقعه کې، په دغې دماکه کې شهیدان شوي دي. د هغه زخمیانو سره ظلم دی کوم چې په دې وخت کې په هسپتال کې پراته دي. د هغه مور او پلار سره ظلم دی او د هغه مور او پلار سره زیاتی دی. دې ته وړه واقعه ویل د چا چې بچي په تورو خاورو کې پراته دي. زه ویم د هغه کس نه تپوس وکړه، د هغه مور او پلار نه تپوس وکړه په چا باندې چې دا آواز وشو چې په مدرسه کې دماکه وشول او استاد زوی پکې شهید شو. زه ویم د هغه مور او پلار نه تپوس وکړه په چا چې آواز وشو چې په مدرسه کې دماکه وشول او استاد زوی پکې زخمی شو او په هسپتال کې دی. زه ویم د هغه استاد نه تپوس وکړه د چا په مخه کې چې شاګردان په وینو کې لت پت پراته وو. زه ویم د هغه خلکو نه تپوس وکړه چې دا واقعه څومره ده. د هغه خلکو نه تپوس وکړه د چا په مخه کې چې د قرآن مجید هغه پاڼې هغه په وینو کې پرتې وي، د چا په مخه کې چې هغه پاڼې هغه په خاورو کې پرتې وي. هغه به درته ووایي چې دا څنګه واقعه وه، دا څومره غټه واقعه وه، څومره دردناکه واقعه وه. دې ته وړه واقعه ویل د هغه شهیدانو، د هغه زخمیانو او د هغو د مور او پلار سره دا ظلم او زیاتی دی. د دې ماشوم په دې سترګه کې د اوښکه پاتې کېدل دا د دې ظالمې دنیا نه تپوس کوي، دا سوال کوي چې آخر زما څه داسې ګناه وه، آخر زما دومره غټه ګناه وه چې زه د الله په کور کې د قرآن مجیدونو په خوا کې د حدیثونو په درس کې د حدیثونو کتاب زما په مخې ته پروت او زه شهید کړی شوم. زما دومره لویه ګناه وه، زما دومره لویه ګناه وه چې زه د امن په ځای کې د الله په کور کې زه شهید کړی شوم. دا زموږ نه یو سوال کوي، د دې ظالمې دنیا نه یو سوال کوي، یو سوال موږ ته پرېږدي چې د دغې جواب موږ سره نشته دی، د دغې جواب موږ سره نشته دی.